دوستانو یو خبره په ژوند کې یاد ساتئ، چرته هم علماو ته چرته سپک نظر سره ونه ګورئ، چرته هم علماو ته بدې ردې ونه وایئ، کنې ستاسو اولاد به د علم نه محرومه پاتې شي. یاد ساتئ دا د ژوند تجربه ده. چا چې علماو ته بدې ردې ویلي دي، چا چې علماو ته په سپک نظر کتلي دي، د اولاد د علم نه محرومه پاتې شي. د په اولاد کې څوک عالم نه دی جوړ شوي، د په اولاد کې څوک حافظ نه دی جوړ شوي. خپل اولاد د علم نه مه محرومه پاتې کوئ. د علماو قدر وکئ. د دې علماو نه بغیر زمونږ ژوند چې دی هغه په تیارو کې دی. که چېرته دا علما نه وي، نه به زمونږ د کلمې الفاظ صحیح، نه به زمونږ مونځ صحیح، نه به زمونږ قرآن صحیح. دعاګانې کوئ دې علماو ته. نن موږ خپله کلمه صحیح کولی شو، د هغې الفاظ صحیح کولی شو، مونځ صحیح کولی شو، د قرآن الفاظ صحیح کولی شو، چې موږ کې دا علما موجود وي. او که چېرته دا موجود نه وي، نه به زمونږ کلمه صحیح وي، نه به زمونږ مونځ صحیح وي، نه به زمونږ د قرآن الفاظ صحیح وي. چا چې د علماو قدر کړلی، د هغه اولاد کې الله عالمانان جوړ کړي. چا چې د علماو قدر کړلی، علماو سره محبت ساتلی دی، د هغه اولاد نه الله پاک حافظان جوړ کړي دي. که دا علما زمونږ په ژوند کې نی، نو زمونږ ژوند به په تیارو کې تیری. د زناورو نه به بدتر ژوند دی، د زناورو نه به بدتر ژوند دی که دا علما نه. دا زمونږ د ژوند رڼا ده. ډېر خلک وي یاره موږ سیاسي علما نه منو، غیر سیاسي منو، د هغو قدر کو، خو د سیاسي علماو قدر نه کو. دا دواړه قسمه علما زمونږ په ژوند کې د رڼا ذریعه ده. که دا دواړه قسمه علما نه وي، ژوند به د تیارو ډک وي. که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی کور ته بجلي بیایي، نو رڼا دپاره بلف ته دې دوه قسمه تاره لګوي، یو یخ تار وي، یو ګرم تار وي. که صرف یخ تار ولګوي نو رڼا نه راځي، او که صرف ګرم تار ولګوي بیا هم رڼا نه راځي. د غیر سیاسي علماو مثال د یخ تار په شانې دی. د دونه بغیر هم په ژوند کې رڼا نشي راتلی. او د سیاسي علماو مثال د ګرم تار په شانې دی. د دې نه بغیر رڼا بالکل په ژوند کې نشي راتلی. د دې وجې نه د علماو قدر وکړئ، هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي. دا زمونږ خیرخوا دي. د دوی د وجې نه چې دی موږ خپل اعمال صحیح کولی شو. موږ نه ډېر غټې درجه کې دي دا خلک، د دوی درجې ته موږ نشو رسېدو. نن زمونږ له مونځ نه راځي، موږ د قرآن نه خبر نه یو، زمونږ مونځ صحیح نه دی، زمونږ چې دی د کلمې الفاظ صحیح نه دي، او بدې ردې موږ علماو ته وایو، کنځل موږ علماو ته کوو. نن د یو سړي پلار مړ شي، هغه دومره نشي کولی چې د هغه جنازه وکړي، او کنځل به هغه علما ته کوي. جنازه یې نشي کولی د پلار. د اولاد نکاح وي، د اولاد نکاح وي، دی هغه نکاح نشي پړاولی، او کنځل به دی علما ته کوي. بدې ردې به دی علماو پسې وي. سوچ وکئ لږ ګریوان کې موږ کوم طرف ته روان یو. د بدو انجام چرته ښه نشي کېدی، او د ښو انجام چرته بد نشي کېدی. دا علما چې دي دا دینداره طبقه ده، د دو انجام روښانه دی، د دو انجام په رڼا کې دی. او چا چې دې خلکو سره محبت وساته، د هغه انجام به ښه وي. او چا چې فحش خلکو سره محبت وساته، د ګډاګانو والو سره محبت وساته، بې حیا خلکو سره محبت وساته، قیامت په ورځې به دې اقه خلکو کې هیڅوک نه غواړي چې زه د قیامت په ورځې د ډانسونو والو سره پاسم، د قبر نه دی بې حیا خلکو سره پاسم، زما انجام چې دی هغه دی بد وي. هیڅوک نه غواړي. لیکن هغې نه باوجود موږ چې دی بدې ردې علماو پسې کوو. لږ سوچ پکار دی، لږ سوچ پکار دی. نن بچو ته هر قسمه تعلیم د دنیا میلاویږي، لیکن د دین تعلیم هغه ورته نه میلاوي. ځکه خو هغه د خپل د پلار جنازه چې دی هغه نشي کولی. یو ډاکټر پلار مړ شو، خلک چې دی هغه ډېر زیات جړل، خلک راغی تسلی دپاره،
ورته تسلي ورکړله، ډېر زارو قطار یې ژړل. چا ورته وي هر سړی به مري، لږ په تسلی کې شه. هغوی په دې نه ژاړم چې زما پلار مړ دی، پلار مړ دی، د حقه لار د هر انسان به مري. زه ژاړم په دې چې دې پلار ما ته دومره تعلیم د دنیا راکړه چې زه یو غټ ډاکټر یم، هر قسمه اپریشنې کولی شم، هر قسمه علاج کولی شم، لیکن د دین تعلیم یې دومره راته رانه کړه چې نن دقه پلار زما مړ دی چې زه د هغه جنازه خو کړم. نن ما له جنازه نه راځي. تاسو سوچ وکئ زمونږ انجام به څه وي. خپل د انجام پروا وکئ، خپل د انجام فکر وکئ. لږ را بیدار شئ. من کومه طبقې سره محبت ساتو، من کومې طبقې نه نفرت کوو. کوم چې ښه خلک دی هغو نه موږ نفرت کوو، او کوم چې د معاشرې بد خلک دی، چې هغه فحش خلک دی، چې فحاشي د الله خوښه نه ده، د نبي خوښه نه ده، د شیطان لار ده، او دینداري د الله خوښه ده، د الله د نبي خوښه ده، او هغه چې دی د عزت لار ده، انجام یې د خوشحالو دی. لږ سوچ وکئ، لږ سوچ